وی انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض. ابو بکر صدیقہ ته په غار کې زما مرګری وی نو و صاحبی علی الحوض په حوض کوثر بم زما ملګری. سړی ورته وایي په امام الانبیاء ورته وایي په حوض کوثر به زما ملګری. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وایي جنت ته لاړم، جبریل امین جنت ته بوستلم، ما جنت ولیدو یا په شپه د معراج یا په خوب کې. نو چې جنت مې ولیدو نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي زړه کې مې ډېر ارمان راغی الله حبیبه چې زه در سره وی مام لیدی وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ابو بکر صدیقه دغه جنت زما په تمام امتیانو حرام دی چې سو پورې ورته ته نه داخل شي. نو چې سړی ژوندی ورته وایي زما امت کې به د ټولو نه ړومبی ته جنت ته. دې نه بله خوشخبري شته. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پہ را داخل شو. چې راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زما پلاری ولیده وی انت عتیق الله من النار. ابو بکر صدیقه انت عتیق الله ته آزاد شوی د الله من النار ته د اور نه آزاد. وی په یوم اذن سمی عتیقا د هغې وخت نه زما پلار مسما شو په عتیق سره. بیا به ورته خلکو عتیق وي. د عتیق معنا د جهنم د اور نه آزاد شوی صحابي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل وی مناسب نه دی هغې قوم لره چې هغې کې ابو بکر صدیق موجودی رضی الله تعالی عنہ هغې قوم لدی بل څوک امامت وکړي. چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پکې موجودی نو امامت به دی. لوی د قدر خاوندان صحابه کرام عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بارکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی ان الله جعل الحق علی لسان عمر وقلبه. الله پاک حق ګرځولی دی په ژبه او په زړه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. چې دې څه خبره کوي او پړه کې راځي نو هغه حق وي. الله د ده په ژبه او د ده په زړه باندې الله حق ګرځولی دی نو دې حق وینا کوي. او فرمایل به لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. کمان پس پیغمبر وی لکان عمر نغب عمر رضی اللہ تعالی عنہ. خمان پس بل پیغمبر نشتا کوی نغب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. دمر الوی اعزاز صحابہ کرام متخاصل. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چندی اعلانو کو دمر چندی روڑلا چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دنن پخوا چھ تس عمل کئی تا تب اللہ سنوی ما عمل بعد اليوم چھ س عمل کئی تا اللہ سنوی مرتین منگ دا رسول اللہ مبارک دخلین دوزل دا لفظ وورید. مطلب دا چې کو دې د نن نه پخوا نور نفلی صدقات نه کوي که نه فرض منځ خو به خامخا سړی کوي خو د نن نه پخوا کو عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ نور نفلی صدقات نه کوي نو دا چې څه یې کړي دا ورله پوره دي. نو چې سړی دا ورته ووایي دا څومره لوی اعزاز او دعا یې کړې وه وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان. اے رحمانہ چې قیامت کې حساب آلی نو د عثمان نه نرم حساب والا د سره حساب کې الله نرمی وکه نرمی. دوه لونه د امام الانبیاء په نکاح کې پاتې شوی ورکړله وفات شوه بله بیا ورکړله هغه بیا وفات شو. امام الانبیاء وی که بله لور مې وی نو ام مې دته په نکاح کوله ځکه به ورته عثمان ذو النورین وی د دوو نورونو خاون چې د امام الانبیاء دوه لونه په نکاح کې تیری شي. سمر لوی مقام علی رضی اللہ تعالی عنہ
خلفای راشدینو کې څلورم نمبر علی رضی الله تعالی عنہ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی اے صحابو د دې نه بل لوی اعزاز شته وی صحابو علی زمانه دی او زه د علی نه یم. علی زمانه دی او زه د علی نه یم. علی ته تکلیف مه ورکوئ رضی الله تعالی عنه. دې زمانه دی او زه د ده نه یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغام ولیږه چې فاطمه سره نکاح وکم. نبی علیہ السلام ورته وړه ده. عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولیږو نکاح کوم وی وړه ده. چې علی رضی الله تعالی عنہ پیغام د نکاح ولیږو بس فزوجها هغه سره ول نکاح وکړل. وی فاطمه ته په نکاح در کوم. خپل لور رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح کړل. صحابه ټول بختور و بختور. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی یو صحابی بارکی دعا کوله معاویه رضی الله تعالی عنہ بارکی دعا کوله وی اللهم اجعله هادیا مهدیا واهد به. یا الله دې هادي وګرځئ چې نور خلقو ته لارې ښي. مهدیا الله په خپله په نیغه لار روان کړي. واهد به الله د ده په